داسې بل یو ولی د خدای چا ورته وي موږ له بیان وکړي نو چې هغه کېناستو په منبر باندې نو په جومات کې یو ګوټ کې دا د جنازو والا کټ چې و نو هغه پروت و نو هغه بزرګ خلکو ته وی چې رونو تقریر او بیان به زه څه وکړم دغه مخامخ کټ بس دغه تیارې ما ته هم پکار دی او تاسو ته هم پکار دی او بس خپل تقریر په دغه باندې ختم کو او دا یو خبره وکړو خلک په جړا شو چې د دې کټ ما ته هم غم پکار دی او تاسو ته هم فکر پکار دی ځکه دا مرحلې زمونږ په سر باندې پرتې دي نو چې داسې کار مونږ وکړو چې په دغه ورځ باندې چې کله زمونږ دا کټ پورته کېږي مقبرې ته رواني نو هغه وخت کې به مونږ سره بیا د دنیا دا څه چې راسره دا بني بس کفن به او به سر او سامان نه په سر باندې څه نه په خپو باندې پیزار او نه د جمی لباس نه د اوړي بس همدغه شانتي هغه دو صادرونو کې را اونغاړي او بس خاورو ته بیا وسپاري نو د الله جل شانه رضا دا په هر څه کې لټول پکاري چې بنده خبرې کوي چې د خدای رضا پکې غرضي چې نه کوي چې په هغې کې هم د خدای رضا غرضي چېرته ځي د الله پاک د رضا نیت یې پکې کوي چېرته نه ځي د الله پاک د رضا د خاطره دې نه ځي چې په دغه تلو کې د الله رضا نشته بس نظم په دې تلو کې د الله پاک رضا شته نو دې ته ورځم نو الله جل شانه دې مونږ ته ښه وینا نصیب کړي الله پاک دې مونږ ته ښه عملونه نصیب کړي الله پاک دې زمونږ خپل رضا نصیب کړي د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې دې الله مونږ ته عمل راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین